ورحمت الله تعالی وبرکاته. ګرانو دوستانو معززینو، د خوبونو د تعبیر په سلسله کې یو ځل بیا تاسو ته مخاطب شوم. په خوب کې شهد لیدل، شهد خوړل، شهد چاته ورکول، شهد راوړل، شهد لیدل، د دې څه تعبیر دی؟ علامه ابن سیرین رحمت الله تعالی علیه چې د خوبونو د معبرینو بادشاه دی، هغه لیکلی دی چې په خوب کې شهد خوړل دا د شفا دلیل دی. که د تا په بدن کې کوم مرض وي، کوم تکلیف وي، الله به شفا درکوي. او په خوب کې بل له شهد ورکول دا د علم فایده ورکول دي. ته علم فایده بل چاته ورکوي. او په خوب کې چې تاله څوک شهد راوړي دا مال میراث دی، تا ته به میراث او منفعت او فایده ملاویږي. او که چېرته خوب کې ته شهد ووینې چې هغه شهد تا په وافر مقدار باندې را حاصل کړي دي، نو د مال غنیمت سره سره د مال میراث سره سره دا دلیل دی د رزق حلال، فراخ رزق کوي او رزق فراخی بتاتا رب العالمین در نصیب کوي. او حقیقت هم د قرآن عظیم الشان کې کو ګورئ فیه شفاء للناس، الله فرمای په دې شاتو کې الله شفا اچولې ده. نو شفا والا اغدی، نو شفا هم شته پکې، علم هم دی، میراث هم دی، مال غنیمت هم دی. او دا ټول شینا علامہ جعفر صادق سے فرمائی چې شهد دا په هر طریقه چې تو وینم دا د فائدې خبره ده. رب العالمین مو خوشحال لرا، کامیاب لرا. جزاکم الله.